الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. سورة الانفال 50 نمبر آیت. په دې آیت کې الله تعالی د هغه کافرانو احوال ذکر کړی دی چې کوم کفر په حالات کې مړه کېږي او دوی ته مرګ هغه حالات یې ذکر کړی دی چې فرشتې به د دوی مخونه او شاګانې وهي. په روایاتو کې دي چې دغه وهل به یې په وسپنې او د اور په ګوړو باندې. دا آیات چې کوم دی د ځینې مفسرینو رایې دا ده چې دا د بدر کې چې کوم کافران وژلې شوي د هغې باره کې دی چې هلته کې بدر کافران که تا لیدلي وي چې کوم فرشتو د هغوی مخونه او د هغوی شاګانې په ګوړو باندې وهلې. دا د یو قسم مفسرینو رایې ده. دویم قسم مفسرینو رایې دا ده، د نورو مفسرینو رایې په دې کې دا ده چې دا حکم عام دی، آیات د الفاظو کې عموم دی او کوم څه چې کافران مړه کېږي نو فرشتې د هغوی مخونه او شاګانې وهي او دا ورته وایي چې وذوقوا عذاب الحریق، سېزونکي عذاب وڅکئ. نو د دې آیات حاصل چې کوم دی د کفر مذمت، د کافرانو دپاره تخویف چې کفر څومره بد شی دی، د دې په وجه باندې به کافرانو سره دغه شان کارونه هم کېږي. کافرانو دپاره تخویف دی چې کافرانو که تاسو توبه ونه باسئ نو د زنکدن د وخت نه زنکدن نه راواله اخوا د قیامته پورې او د قیامت نه اخوا بیا چې څومره د الله تعالی په علم کې ده چې هغه ابدالابد ژوند دی، په ټولو کې به تاسو سزاګانې تېروئ او د راحت ژوند به ونه وینئ. الله تعالی فرمایي ولو ترى که تا لیدلي وي ای پیغمبره اذ یتوفى الذین کفروا، هغه وخت چې وژني کافرانو لره الملائکة فرشتې یضربون وهي وجوههم مخونه دوی و ادبارهم شاګانې د دوی. موږ وویل چې په احادیثو کې دی چې دغه وهل به یې د وسپنې او د اور په ورځونو کوړو باندې. وذوقوا ورته به وایي چې وڅکئ عذاب الحریق، عذاب سېزونکي. ذلک بما قدمت ایدیکم، دغه بدله دغه فرشتو دغه سزاګانې ورکول او دغه خبرې کول د به دې وجه دي قدمه چې وړاندې کړي دي ایدیکم لاسونه ستاسو، یعنې دغه سزاګانې چې تاسو ته میلاویږي د فرشتو په لاس باندې، د غور سزاګانې، د کوړو سزاګانې، کافرانو مرګ د فرشتو په لاس باندې په بدترین او هیبتناک انداز باندې د دنیا سهولیات نعمتونه واپس اخیستلو دغه اندازه چې ده نو د دې وجه بله نه ده. بما قدمت ایدیکم، په سبب د هغې چې وړاندې کړي دي لاسونه ستاسو، یعنې دا ستاسو د خپلو عملونو ثمره او ګټه ده، د خپلو عملونو نتیجه ده، خپل عملونه هم خراب دي. وان الله، یقینا الله تعالی لیس نه دی بالظلام للعبید، ظلم کوونکي بندګانو باندې. الله تعالی خوښه نه وه چې په تاسو باندې ظلم وکړي. ظلم ته الله تعالی په قانون او اراده کې نشته دی، لیکن ستاسې خپل عملونه او جرایم دومره زیات دي چې د الله تعالی د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تاسو سره هم دغه شانته کې وشي. نو دا آیت دویم آیت دلیل د دې خبرې شو چې د دوی د کومه سزا چې چاته میلاویږي، کوم حالات په دوی باندې راځي، الله تعالی هېڅ چا سره سختي کول، ظلم کول غواړي نه، لیکن دا د هغوی اعمالونو نتیجه چې هغوی د عذابونو سره مخامخ شي، د سختو سزاګانو سره مخامخ شي. کله به دنیا کې راشي که را نه شي، خو په مرګ په ټیم کې د برزخ په حالاتو کې نو دا د انسان د اعمالو وجه ده. دې ځای کې دو مسلې قابل ذکر دي. یو دا ده چې الله تعالی کله دوی وژني نو دا به ورته وایي چې وذوقوا عذاب الحریق، وڅکئ عذاب سېزونکي. دا اصل کې د برزخ د ژوند خبرداری ورکوي. برزخ ژوند چې کوم دی دا یو ثابت ژوند دی، دې نه تعبیر په عذاب قبر سره هم کېدلی شي. کله چې انسان مړ شي نو دې نه بعد د یو بل ژوند ته داخلېږي، هغې ته برزخي ژوند وایي. برزخ په عربۍ کې پردې ته ویلی کېږي، الحاجز بین الشیئین، دو شیزونو منځ کې چې فاصله راولي. نو آخرت لا نه دی راغلی، د دنیا ژوند د انسان کله کټ شي نو دی په یو بل ژوند کې پروت دی چې نه د دنیا ژوند نه د آخرت ژوند، دغې ته برزخ ویلی کېږي.
علامه سیوطي رحمه الله فرمایي چې برزخ 3 قسمونه دي. یو برزخ زمانی دی، یو مکانی دی، یو حالی دی. برزخ مکانی چې کوم دی هغه ځایونه دي چې په کوم ځای کې د انسان لاش پروت دی، خوا که هغه د قبر دی، که سمندر دی، که د حیواناتو خېټه ده، هر ځای چې دی، او که د میانو خېټې او د مرغانو چجوري دي دوی خوړلی، نو دا ټول ځایونه د انسان لپاره برزخي مکانی شو. دویم برزخ حالي دی چې د انسان باندې په الحال څه تېرېږي، اما منعما و اما معذبا، یا به ورته نعمتونه میلاویږي او بیا عذابي، دغه برزخ حالي شو. دریم برزخ زماني دی چې په الحال چې کوم دا سړی پروت دی په برزخ کې، دا کومه زمانه ده؟ نو هغه وخت چې کوم دی، کوم وخت چې دا برزخ کې پروت دی، دی برزخ زماني شو. د دې تفصیل نه معلومیږي چې انسان د مرګ نه وروسته چې په کومو ځایونو کې وي، الله تعالی دوی له عذاب هم ورکولی شي، نعمتونه هم ورکوي. کوم چې مجرمان دي، مجرمان ته عذاب ورکوي. کوم چې نیکان دي، الله تعالی باندې زماني معاف شوي خلک دي، او دوی ته نعمتونه میلاویږي. نو دا د اهل سنت والجماعت مقدس عقیده ده، او د مضبوطو روایاتو او د قرآن د صریح آیاتونو نه ثابته ده. کوم چې د علامه سیوطي رحمه الله تحقیق تاسو ته ما ووایو، دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. د دې په مقابل کې ډېر باطلي فرقې شته. ځینې داسې دي چې د عذاب قبر قطعا قایل نه دي، او ځینې داسې دي چې هغوی وایي چې عذاب قبر شته، لیکن تشریحات یې په داسې طریقه باندې کوي چې هغه نشته رسېږي. مثال په طور باندې یو داسې خلک شته چې ځان اهل سنت والجماعت ته پکې هم منسوب کوي، لیکن د عذاب قبر باره کې د هغوی رایې دا ده چې انسان ته عذاب قبر نه میلاویږي. په دې خاوره کې چې کوم قبر دی، موږ چې کوم کنستر یې دی پکې ښخ کړی، دلته کې عذاب نشته. ته د برزخ او د عذاب قبر تشریح کوي چې هغه ځایونه چې هلته خاوره، هوا، اوبه هېڅ شی نه وي، هغې ته برزخ وایي. برزخ وایي دې ته وایي چې نه پکې هوا وي، نه پکې خاورې، نه پکې اوبه وي، نو وایي دا قبر نشي کېدی. کله وایي دا د اومه ځمکې کوز یو ځایونه دی، هغې به ته میلاویږي، په دې ځایونه کې نه دی. او په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي، لیکن دوی دغه تشریحات د عذاب قبر او د اهل سنت والجماعت عقیدې سره برابر نه دي. دې مسله کې هغوی سوچه خطا دي، او عذاب قبر باقاعده شته دی. ډېرو زیاتو متواترو روایاتو کې نه معلومیږي، او د نبي علیه السلام سیرت او اقوال ډېر زیات په دې باندې ګواه شته دی چې په قبر کې باقاعده عذاب وي. نو د وذوق عذاب الحریق کې برزخي ژوند ته اشاره شوه. دویم سوال دا دی چې یاره دوی ته عذاب میلاویږي، دغه عذاب خو موږ غربا نه اورو، او دغه شان دغه چغې سوري په غوږونو نه راځي، قبر وران نه شو د درزا د وجې نه. نو دا اعتراضات ځکه باطل دی چې دا د برزخ احوال چې کوم دي، دا د اصل کې د آخرت مقدمات دي، او د آخرت مقدمات چې کوم دي، د آخرت احوال دا په سترګو سره د دې حصول ممکن نه دی، په حواسو سره د دې حاصلول ممکن نه دي. په دې وجه ته به خلک ګوري، یو سړی به وفات کېږي، روح به ترې وځي، خو دا روح به ته یینې نه. کومې فرشتې چې راځي روح ترې اړي، هغه فرشتې به ته یینې نه. او دغه شان لکه ډېر احوال داسې دي چې انسان په هغې باندې پوهېږي نه. نو دقسې ترتیبات د عذاب قبر دي. دا عالمي غیب سره تعلق لري، انسان حواس سره تعلق نشي ساتلی، په حواس سره د علم نه حاصلېږي. نو دا اعتراضونه کول بیا په عذاب قبر باندې چې یاره عذاب قبر چې وي، نو بیا به د نورو مړو کې ادره کې به غره باختلی، مثال په طور باندې. یا دا ده چې کم کس نیک، نو روایاتو کې دي چې هغې ته به د سترګو د نظره پورې قبر کولاویږي، نو بیا مخکې ته خو نور قبرونه دي، دا به څه کوي؟ دا سوالات اصل کې په موږ نو ته په احادیث مبارکه باندې دي، او احادیث مبارکه باندې اعتراضات کول د ملحدینو او د ګمراه خلکو کار دی. لہذا موږ دومره پوهېږو چې د الله پیغمبر څنګه ویل دي، دقسې حق دی. دې نه اخوا پکې موږ بحثونه عقلونه جنګولی نه شو، ځکه دا دنیاوي معاملات نه دي، دې سره د عقل تعلق نشته دی. بس چې د الله رسول څنګه بیان کړی دی، الله څنګه ویلي دی، همدغه شان ټیک ټاک دی. الله تعالی په هر څه قادر دی، الله یې کولی شي. نو دا اعتراضات د ملحدینو دي. د دې نه علاوه مولانا شفاري تنویر رحمه الله رضی یو مستقل جواب دا هم کړی دی، اگر چې دغه جواب په مقابله د دهریانو کې شوی دی، خو هغه وایي چې عدم فهم د شی دلیل نه دی په عدم وجود د شی باندې. یعنی چې یو شی عقل نه راخلي، نو دا دلیل نه دی چې دا په رښتیا سره موجود هم نه وي، په شرط د دې چې شریعت هغې خبر ورکړی. نو دا عقیده د سر سید احمد خان یو باطله د نیچر عقیده، کفري عقیده ده چې کوم شي عقل نه راخلي نو وجود به یې نه وي. اگر چې هغه د خبرې
د دې خبرو د مفسر باندې مستقل یو مذهب جوړ کړی دی او اکثري مسلمانانو هغه د اسلام نه بهر ګڼلی دی. نو دغې حوالې سره که موږ پرې پوهېږو که نه پوهېږو خو اساس قبر ثابت دی، دا شته دی. هېڅوک اهل سنت والجماعت کې د انکار صورت څوک نشي پیدا کولی. دا د قبر احوال شو. او په دې پسې آیات کې 51 نمبر کې الله تعالی وایي ذلک بما قدمت ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید. دغه کارونه سختیانې چې د کافرانو سره ذکر شوي دا په دې وجه باندې دي چې وړاندې کړي دي عملونه لاسونو ته دوی. اکثري ګناهونه چې کوم دي د په لاسونو باندې کېږي، اګر چې په دې کې د خولې دخل شته، په دې کې د نور اندامونو دخل شته، لیکن اکثري په لاسو باندې کېږي. د لاسو ذکر وشو. لنډ دا ده چې دا عذابونه د دوی د عملونو نتیجه حاصل شو. دا نه ده چې خالص په لاس باندې کېږي. لاس په اعتبار د اکثریت سره ذکر شوي دي چې اکثري کارونه په لاسو باندې کېږي. او یقینا الله تعالی نه دی ظلم کوونکی په خپلو بندګانو. دا الله تعالی د ظلم اراده دوی باره کې نه وه کړې. دا د دوی عملونو دوی مستحق د عذاب ګرځولي دي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. دې آیت کې الله تعالی دا مسله واضح کوي چې د موجوده کافرانو سره الله تعالی کومه سختي کړې ده او کوي دا نوې خبره نه ده، بلکې دا عادت د الله تعالی د مخکې نه روان دی. الله وایي كدأب آل فرعون، حال یې په شان د قوم د فرعون دی. دا اصل کې عادت ته ویلی کېږي. نو مسله دا شوه چې عادت د مخکې نه د الله تعالی داسې دی چې فرعونیانو سره همدغسې کړي وو. د فرعونیانو چې مخکې کوم خلک وو هغوی سره همدغه شان کړي وو چې د هغوی د خپلو ګناهونو د اسلام په دښمنۍ په وجه باندې نیولي دي، هلاک کړي دي. نو الله وایي كدأب آل فرعون، حال یې په شان د قوم د فرعونیانو دی. والذین من قبلهم، او د هغه کسانو په شان چې د فرعون نه هم مخکې وو چې د نوح علیه السلام قوم او دا شان نور کافران تر شوي دي. کفرو، هغوی هم کفر کړی بآیات الله، د الله تعالی په آیاتونو باندې. فاخذهم الله، نو الله ونیول بذنوبهم، په سبب د ګناهونو باندې. ان الله قوي شدید العقاب، یقینا الله تعالی طاقت والا دی، سخت عذاب ورکوونکی دی. ذلک، دا یعنی دا عذاب چې دې ته میلاویږي او د نعمتونو ته اخیستلی کېږي. بأن الله، یقینا الله تعالی لم یکن مغیرا نعمتا، نه ده بدلونکی د یو نعمت لره انعمها چې هغه کړی علی قوم په یو قوم باندې حتی تر هغې پورې یغیروا ما بانفسهم چې دا خلک په خپله بدل کړي هغه چې د دوی په نفسونو تعلق د دوی د نفسونو سره دی. وان الله سمیع علیم، او یقینا الله تعالی اورېدونکی او پوهه دی. دې آیت کې الله تعالی یو قانون او ضابطه ذکر کړې ده. ضابطه دا ده چې الله تعالی کوم قوم باندې کوم احسان کړی وي، یو کس چا باندې چې احسان کړی، سی ورکړي، نعمتونه یې ورکړي، اقتدار، عزت، مال دولت یې ورکړی، سهولت او راحت یې ورکړی، الله تعالی دې بیرته نه اخلي. تر هغې پورې ترې نه اخلي چې د انسان د خپلو ګناهونو په سرکشۍ په وجه باندې دومره تېز شوی نه وي چې هغه خپلو ګناهونو د سپېروالي د منحوسیت په وجه باندې دغه نعمتونه د ځان نه لرې نه کړي. یعنې مطلب دا دی چې کله انسان ته الله یو شی ورکړي، یو نعمت ورله ورکړي او د دغه نعمت نه وروسته د انسان شکر ونه باسي، په دغه زوړ حال باندې هم پاتې نه شي، بلکې په ګناهونو کې ورتېز شي. د الله تعالی اراده دا وي چې د نعمت یې بیرته واخلي. چې کله دا په زوړ حال باندې پاتې، یا دا ده چې شکر وباسي، الله تعالی به د نعمت سیوا کوي، کموي یې نه. اوس راشه د فرعونیانو احوالو ته، د قریشیانو احوالو ته راشه. قریش والا خلک داسې خلک وو چې مکه معظمه کې دوی اوسېدل. په هغه زمانه کې سفر یې کول، تجارت کول ګران کار و، ډاکوانو به لوټمار کاوه، لیکن الله تعالی قریشو ته د اعزاز ورکړی او چې دوی په قافله په چا حملې نه کولې. کافرانو به دې حملې نه کولې، د به یې لوټل نه، د به یې قدر او احترام کاوه. د پیل د واقعې نه وروسته چې پوره بیان مې په سورة قریش کې راشي. د دغې نه علاوه چې کوم دی نو دوی به داسې کوله چې د خانقابې خدمت، د حاجیانو خدمت، میلمستیا، خپلولي فعلل، دا د دوی صفتونه دا به دوی کوو. بیا د هغې نه وروسته چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم الله راولېږو، د دوی په خاندان کې راولېږو، نو دا د دوی سره احسان نور هم سیوا شو چې د دوی اصلاح دپاره د دوی په خاندان کې دومره د آخرې زمانې لوی پیغمبر راولېږو. دوی له په کار وه چې د دې پیغمبر شکریه ادا کړې وي او د دې تمام تعلیمات یې عملي کړي وي، لیکن دوی د هغه پیغمبر سره دښمني راواغسته. دښمني نه بعد چې کوم دی نو یو ناجایزې دا شو چې مشرکان خو د مخکې نه وو، خو د پیغمبر سره یې دښمني راواغستله. دویم نمبر یې داسې وکړله چې کوم خپلوانو به چې ایمان راوړ هغې سره به سخت ظلمونه کول، نو خپلولي پالل ختم شو. دغه شانته کې به هغوی باندې خوراک دانې بندې کړې. د قشاب ابي طالب کې چې کوم مشهورې واقعه ده، نو صله رحمي رشتې پالل هم ختم شو.
د خانه کعبې خدمت به یې کوه، اخر چې مسلمانانو به خانه کعبه باندې هم بند کړو. د حدیبیې مشهوره واقعه تاسو ته معلومه ده. نو هغه عادت یې هم خراب شو. دا ټول حالات دوی په خپله باندې خپلو لاسو باندې بدل کړه. چې کله یې بدل کړه، الله تعالی د دغه ټول اقتدار او عزت واخیسته او دوی د مسلمانانو په لاس باندې کوتره کړی شو. وایي دا ځکه الله تعالی د مخکې نه یو قانون را روان دی چې الله تعالی د چا چا نعمت ورکړی نه اخلي، د هغې پورې تر څو پورې د خلکو په خپلو لاسونو باندې هغه څه بدل کړي نه چې کوم دوی د نفسونو سره متعلق دي. اوس دې ذکر کې دوه خبرې قابلې غور دي. یوه خبره دا ده چې الله تعالی د نعمتونو ورکولو لپاره قاعده کلیه نه ده ذکر کړې چې الله تعالی چاته نعمت ورکوي ولې ورکوي، بلکې دا کله کله لوی لوی کافرانو ته میلاویږي، مشرکانو ته، ګمراه خلکو ته میلاویږي. لکه مکې والا ته چې الله تعالی اعزاز ورکړی، نو په حالات شرک دي، شرک کاوه، لیکن څه کارونه د خیر الله تعالی به د احسانات کړي. بیا د شرک نه وروسته هغوی په خپل ګناهونو کې ورتېږ شو. د پیغمبر سره دښمني، د صحابه کرامو سره، د خپلوانو سره، د حاجیانو بندول، ګناهونو کې ورتېږ شو، الله هلاک کړ. دغه شان فرعون ته الله حکومت ورکړی، اقتدار، صلاحیتونه یې ښه ډېر ورکړي. په هغه زمانه کې مصر سوپر پاور ګرځېدلی و، لیکن دوی له الله تعالی د شکر په ځای باندې د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ تسلیمولو په ځای باندې د موسی علیه السلام سره دښمني، د بني اسرائیلو قتل عام، په هغې پسې د کورونو راوتل، د سرکشۍ د بغاوت انتها وکړه. نو هغه حالات چې د فرعونیانو سره متعلق دوی بدل کړو، په خپلو لاسونو، په خپلو جرایمو کې نور تېر شو. نو د دې نه معلومه دا شوه چې الله تعالی نعمتونه چاله ورکوي، د دې لپاره ضابطه نشته. هر چاله یې ورکوي، کافرانو ته یې ورکوي، ګناهګارو ته یې ورکوي، خو چې د ختمولو لپاره ضابطه شته چې کله دغه نعمتونه ورکولو نه بعد دی په ګناهونو کې تیزیږي، الله یې بیرته اخلي. دې زمانه کې زموږ په دې علاقو کې د هغې یو واضح مثال داسې ووایه. زموږ خلک چې غریبانان نو کمزورۍ خو پکې ډېرې، لمونځ خیال د لمونځ پام هم نه کوي، ډېر زیات به دیاړیانو کې، او دغه شان کې د زکات هم پوره حیثیت معلوم نه وي، د علمیت هم کمزوری. چې کله دوی بهر ملکونو مسافرۍ ته لاړ چې د هغه ځای نه پیسې راوړي، نو بیا حالات یې ښه شي، کور جوړ کړي ښه شي، خو د دې سره سم یو ټوکرۍ بار کوټې ته وخېږي، یو دننه کور کې ډیش میش ولګي، نو ګناهونو باندې لاس پورې کړي. بیا داسې چې وخت تېرېږي، نو په مذهب پورې ملنډې، په اسلام مذهبي خلکو پورې مذاق وړول، دا ورسره هم شروع کړي، او ورو ورو د سیکولریزم طرف ته کې مایل کېدل شروع شي. الله تعالی به داسې عذاب راولي چې هر څه دې ختم کړي، هېڅ نابودي کړي، او زوړ حال نه هم زیات بدتره کړي. دا ځکه چې الله تعالی قانون ذکر کو چې الله تعالی نه دی بدلونکی د یو نعمت چې هغه نعمت یې په یو قوم باندې کړی، تر دې چې دوی بدل کړي په هغه حالات لره، په خپلو تر دې چې دوی بدل کړي، یغیر بدل کړي ما هغه حالات بانفسهم چې هغه د دوی د نفسونو سره متعلق دي، د خپلو عملونو په وجه باندې بدل کړي. وان الله سمیع علیم، یقینا الله تعالی اورېدونکی